الرحیم پارہ نمبر 20 سورة القصص پارہ نمبر 20 سورة القصص آیت نمبر 7 صفحہ 615 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا أو منغا برك واجول إلى أم موسى مرد موسى عليه السلام أن أرضعيه چتپی ورکوادتا فإذا خفت عليه بس کلا تپد اویریگی فالقیه نغرزوده فی الیم فدریاب کی ولا تخافی او میریگا ولا تحزنی او غمکوا انا رادوه بیشکا من بده واپس کو الیکی تاتا وجاعلوه او منبا اگردو دلرا من المرسلين تبيغمبراننا فالتقطه بياروچت کرو دلرا آل فرعون کور والو د فرعون ليكون لهم جشید دپارا عدوا وحزنا دشمن او دغم سببا ان فرعون وهامان بشك فرعون وهامان وجنوبهما او لخکر ددئی كانوا خاطئين اغیب خطاو وقالت امرأة فرعون اوی خزید فرعون قرة عين لي لا يخوال لي زمان استرگو ولكا استاد استرگو لا تقتلوه ممرک وید لرا عسى ان ينفعنا ادیشی جمن طرف نفع راکی او نتخذه یا من جوړ کو دلرا ولدن سوی وهم لا يشعرون حالان کی دید پتنوا بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فمذکورہ صورت مبارکہ کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون تفصیلی واقعہ اغا ذکر کئی او اللہ تعالی فرمائی چی منگا دا ارادہ کردی دا چی منگا دا غزوعیفانو تا حکومت ورکو او فرعون او دا غلخکری دا غزوعیفانو بنی اسرائیلو پلاس باندی تباہ و برباد کو ختم کو دا غید پارا اللہ تبارک و تعالی اس انتظام کئی او دا انتظام اللہ تبارک و تعالی دا دیر مخکنانا شروع کو چلی دا پارا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اغا پیدا کو موسیٰ علیہ السلام چکلا پیدا شو نو دا موسیٰ علیہ السلام مور سرا یو غم اغا پیدا شو اغا دا چی معشومان قتل ولیشی او اس با موسیٰ علیہ السلام پسی اغا فوج او اغا پولستا اغا راشی دا فرعون او دیبا ما نوالی او زما مخ کی بے علال کی بیا اللہ تبارک و تعالی عظیم ذات تے و ناشنائی قدرتنا دی فرعون با یو کال معشومان علالول او یو کال بے پریخوا
موسی علیہ السلام الله په هغه کال پیدا کړی په کم کال چې ماشومان حلالېږي. الله خپل قدرت ښیي او الله تعالی دا موسی علیہ السلام د مور په زړه کې دا خبره اچوي چې ان ارضعیه دته پی ورکوه او یریږه ما ولا تخافي ولا تحزني. د دې دا معنا چې د ځان متعلق هم یره مه کوه او ولا تحزني د زوی متعلق هم یره مه کوه. خوف دې ته ویلی کېږي چې انسان په خپل ځان باندې ویریږي او حزن دې ته ویلی کېږي چې د بل چا د وجې نه یریږي. الله تعالی ورته وایي د خپل ځان متعلق هم مه یریږه او د خپل زوی متعلق هم مه یریږه، پروا مه کوه. او که چرې ویرېدې نو بس داسې یو انتظام ورته وکړه چې دی سیند ته وغورځوه او انا رادوه الیک. الله وایي زه به یې درته واپس کوم، دې سیند ته وغورځوه او زه به یې درته راواپس کوم. یو د الله اراده ده او یو د انسان اراده ده. کېږي به هغه چې د الله اراده وي. که ټوله دنیا وایي چې دا زمونږ خوښه دي شی به نه کېږي. فرعون سره د لښکرو او سره د فوجونو هغه سخته شوی دی او موسی علیه السلام ختموي چې دا ماشوم پیدا نشي. الله هم په هغه کال پیدا کوي چې کم کال باندې دی ماشومان حلالوي او الله وایي چې دا خلاصه مرګ ته ورواچوئ، سیند ته ورواچوئ، بیا به یې زه بچ کوم. دا څه چې د ده په کور کې به یې درته لویومه. مکه الله تبارک وتعالی وکړه. دا ماشوم پیدا شو نو دغه مور سره غم پیدا شو. مور په ډه کې دا خبره الله تعالی واچوله چې یاره دی سیند ته اچول غواړي، یو بکس یې ورته تیار کړو او هغې کې ګیر چاپیر مالوچ کېښوده. د هغه زمانې مطابق داسې څیزونه چې هغې سره دننه اوبه نه راځي، پلاسټک وغیره یا څه داسې څیزونه، او باقاعده دا ماشوم یې په دې کې کېښو او دا بکس یې داسې بند کو چې مکمل یې د دننه نه بند کو، د بار نه یې بند کو، پاخه میخونه یې پې باندې ووال چې یاره بس ته ته څوک اوبه ونه رسي. ځکه اولاد خو ډېر خوږ او بیا چې کوم دی نو سیند ته غورځول او په خپل لاس باندې غورځول دا ډېر زیات ګران کار دی. نو دی سیند ته وغورځولو، د ده وړه خور ده، د هغې نوم دی مریم. هغې ته یې ویې ته ګوره چې دا بکس کم خوازي. هغه ماشومه د دې بکس لګیا دی او دې پسې څه حده پورې روانه ده. الله تبارک وتعالی داسې فیصله کړې وه چې د دغه سیند نه، دغه دریاب نه د فرعون کور ته یو نهر هغه داخل شوی و. هغه نهر طرف ته الله تعالی دا بکس ور برابر کړ. ماشوم یې ولیدو چې دا خو دې خوا لاړو، بس دا زر مور ته لاړه چې هغه د فرعون کور ته چې کوم بکس تلی نور هم ویرېده چې دا خو هم سیند ته ورلو، مکه ځای ته ورلو، لکه یو کس د زمري خولې ته ور واچوي نو بچ کېږي به څنګه. نور هم هغه ویرېده. په الله تبارک وتعالی څه کوي؟ فالتقطه آل فرعون. سهار وختي د دې بادشاهانو ښځې د سیند غاړې ته روځي، د تفریح مقام ته روځي، د اوبو ځای ته روځي. نو بیبي آسیا چې وروسته ورته الله ایمان نصیب کړی دی، د فرعون ښځه ده، هغه راځي او ډایرکټ حکم کوي چې دا بکس راونیسي. دا بکس څنګه راغی؟ دا څه شی دی؟ دا اشنا خبره ده چې دا بکس چېرته روان دی. بس ډایرکټ نوکرانو بکس راونیو، کولاو کوي دې کې څه دي؟ او غټ خلک خو بیا یېرېږي هم، لکه دې زمانه کې خو وایي دماکه ونشي، او هغه زمانه کې هم خامخا یره وه چې یاره دا څه شی دی؟ څه خطرناک شی راورسېد چې کولاو په هغې کې خو یو ناشنا ماشوم دی. الله اکبر. 14مه سپاره کې دېر شوی دی والقیت علیک محبة مني. الله فرمایي د موسی علیه السلام په مخ باندې مونږه محبت ور واچولو. چا به چې کتو هغه به ورسره محبت، وایي دا زما زوی شي، زما زوی شي، زما زوی شي. دې ډارې اوچت کو او فرعون ته وایي داسې ګورې دا قرة عین لی ولک، دا زما او ستا د سترګو یخوالی شو، دا به بچی جوړ. د فرعون اولاد نه کېده، د فرعون بچي نه کېده. او لا تقتلوه، ګورې دی مړ نه کې. هغه ډېر پوی که دا ښځه یې پوی که چې ګوره دا هسې نه چې نقصاني ماشوم دا شي. دی وی نه یاره دا مونږ په لاس کې به لوی شي، مونږ به یې تربیت کړو. څنګه به تا ته به څه پتې زما پلار څوک دی؟ بس تا ته به پلار وایي، ما ته به مور وایي، او بس مونږ سره به لویېږي. الله تبارک وتعالی عجیبه فیصله کړې. الله څه وایي؟ لیکون لهم عدوا وحزنا. آخر کې به دا د دوی دشمن جوړېږي او دوی دپاره به د غم سبب جوړېږي. د دوی په کور کې به لویېږي، د دوی په کور کې به لویېږي. هغه موسی علیه السلام چې د فرعون په کور کې تربیت شوی دی، الله تېنه پیغمبر جوړ کړ. الله تبارک وتعالی پیغمبر کو
او د هغه ظالم سر په کم دی نو ختم کو خورې کو چای چې تربیت کړی دا د الله تبارک وتعالی شان دی چې ستا په کور کې به لوی ته خو لګیا ماشومانو پسې ګرځئ ماشومان وړکې د دې ماشوم د وجه نه همدغه ماشوم به ستا په کور کې لوی دا د الله تبارک وتعالی فیصله وه انسان څومره هم کوشش وکړي چې د الله تعالی ذات ته یو خبره پرېږدي که نه خبره به اسانه شي ذنون مصري دا یو ډېر لوی بزرګ پاتې شوی دی هغه نه چا تپوس وکړو چې ستا څه حالت دی وایي ژوند کې ما غم نه دی لیدلی وایي دا څنګه ژوند دی چې غم پکې نه دی راغلی وایي آو ځکه چې زه یم چې الله ته څه کوې هغه به ما سره ښه وي ته چې زما متعلق څه کوې هغه به ما سره ښه وي ځکه زه ستا بنده او ستا غلام یم چې ستا بنده او ستا غلام یم نو ته به ما سره څنګه بد وکړې د یو غلام سره څوک بد نه کوي او وایي چا یو غلام واغوښتو ورته وایي نوم دې څه دی وایي چې ته راته څه وې وایي جامې به څنګه چې وایي چې ته څنګه راکې وایي خورې به څه وایي چې ته څه راباندې خورې وایي کار به څه کوې وایي ته چې را سره څه کوې چې ته راباندې څه کار کوې ستا غلام یم نو ظنون مصري صاحب وایي الله ستا غلام یم نو ته به زما متعلق څنګه بده فیصله وکړې چې زه ستا غلام یم نو ما الله ته ویلي یا الله ته زما متعلق غلطه فیصله نشي کولی ته چې کومه فیصله کوې کې به زما خیر وي په ظاهر کې به کیدی شي چېرته شر ښکاره شي په هغې کې به خیر وي بهرحال الله تبارک وتعالی بیا د نیکانو خلقو سره به څنګه چې څوک مزګزار وي او څوک دیندار وي څوک قرآن خوان وي د هغوی سره به څنګه چې کوم دی نو غلطه فیصله وکړي نو الله تبارک وتعالی اوس بندوبست کوي د فرعون په کور کې د موسی علیه السلام تربیت کوي واوحینا مونږ اړه کې واچول الی ام موسی د موسی علیه السلام د مور ان ارضعیه چې دې ماشوم ته پی ورکوه فاذا خفت علیه کله چې ته په ده باندې ویریږي فالقیه نو واچوه دی فی الیم په دریاب کې دا ډېر لوی اړه غواړي خو د الله تعالی په ذات د دې یقین ولا تخافي او یریږه ما ولا تحزني او غمجنه کېږه ما انا رادوه الیک بېشکه مونږ واپس کوونکي یو دلره تا ته وجاعلوه او مو جوړونکي یو دلره من المرسلین د پیغمبرانو نه فالتقطه آل فرعون اوچت که دلره فرعون د فرعون کورواله لیکون لهم عدوا وحزنا انجام بداوي چې دی به د دوی دپاره دشمن او د غم سبب وي ان فرعون وهامان بېشکه فرعون او هامان وجنودهما او لښکرې د دې دواړو کانو خاطئین ای په خطا وقالت امرأة فرعون وی ښځې د فرعون قرة عین لی ولک دا زما او ستا د سترګو یخوالی دی یعنې زوی به دې جوړ لا تقتلوه مه وژنئ د لره عسا ان ینفعنا ممکنه ده چې موږ ته نفع راکړي دې وی چې موږ ته نفع راکړي د دې خبرې ښې وي او دې ویلو دا زما د سترګو یخوالی دی دې الفاظ د وجې نه آخر کې الله تعالی دې ته ایمان نصیب کړی دی او نتخذه ولدا یا به جوړ کو د لره زوی وهم لا یشعرون حالان کې دې ته پته نه وه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله دمو گناهونه معاف کړي يا الله د ټولو مت گناهونه معاف کړي يا الله دمو د ټولو خیر نصیب فرمای شر نه يا الله محفوظ کړي يا ارحم الراحمین د ټولو حاضرین او سامعین او رزق فراخ نصیب فرمای مشقت د دنیا نه یا الله موږ محفوظ کړي ګناهونو نه محفوظ کړي یا الله باران ته مزید صبر نصیب فرمای خدای پاک ډېر روانه او پنجاب کې په بلوچستان کې پېښور کې نوخار کې ډېر نقصانات شو خدای پاک مزید باران ته صبر نصیب فرمای خدای پاک مزید باران ته صبر نصیب فرمای یا ارحم الراحمین زموږ د ټولو د حیا او د پردې ژوند نصیب فرمای د خیر او د اطمینان ژوند یا الله زموږ نصیب فرمای بیګا زموږ دي نږدو یو بل ورور نه غلا شوي ده خدای پاکه د دې بدلي ورته نصیب فرمای خدای پاکه د دې یو غریب انسان دی عمر واحد او یا ارحم الراحمین پرده او نسپرده نصیب فرمای خدای پاکه دغه سیزونه ورته راواپس کړي او یا الله د دې بدله کې ورته ډېر سیزونه نصیب فرمای څوک چې د غلاګانې کوي خدای تباه او برباد کړي نیست او نابود کړي ذلیل او رسوا او خوار کړي خدای پاکه هر څوک دي هر ځای نه راځي هر څوک یا ارحم الراحمین تباه او برباد کړي او په موږ ټولو باندې باقاعده لازمي ده چې د یو مسلمان ضرور کور موږ سره وي چې د هغه کش کړپ باندې موږ خبر شو چې باقاعده راویښېږو او څنګه چې زموږ خپل
مال دی داسې د ګاونډي مال هم زمونږ مال دی چې باقاعده د ګاونډیانو خیال ساتو او چې چېرته ځو چې ګاونډیانو ته وایو چې مونږ لاړو زمونږ د کور طرف ته لږ نظر کوئ باقاعده سبا په بل نن په بل دا سبا په ما ده دا په هر چا باندې دا تکلیف راتلی شي الله دې ټول تکلیفونو نه وساتي او چې د یو بل باقاعده خیال ساتو د یو بل د کور د بچو یو کس مسافر وي چېرته کار ته ځي راځي یا نه وي چې باقاعده مونږ د کورونو خیال ساتو او داسې کس که مونږ چېرته ووینو چې مشکوک وي نو باقاعده هغه نه تپوس کړو چې ته څه دپاره راغلی ولې راغلی ډېر خطرناک دور دی ډېر خراب دور دی الله تبارک وتعالی د ټولو د مال حفاظت وفرمایي د ټولو د جان دی الله حفاظت وفرمایي د بچو دی الله تعالی د ټولو حفاظت وفرمایي د ټولو د حیا او پرده الله تعالی نصیب وفرمایي وصلی الله تعالی علی امریکې دپاره خدای پاکه دا کم جنگ چې لګیا دی یا الله ایران ته نورم طاقت نصیب فرمای ایران ته یا الله نورم طاقت نصیب فرمای خدای پاک د امریکا تباہ و برباد کی اسرائیل تباہ و برباد کی اوس اسرائیل دا کوشش کوي چې ایران او سعودي خپلو کې ونښلئ خدای اسرائیل تباہ کی امریکا تباہ کی خدای دا ایران د اسرائیل او د امریکې دپاره د اسمان تندر وګرځولی کی صلی الله تعالی لږ ایثار شئ دا سفیان عمرې نه راغلی دا اوبه او کجوري